لانډاکي چیک پوسټ باندې 1500 مردار چرګان چې دي هغه نیول شوي دي، ملزمان گرفتار شوي دي، په هغوی پرچه شوي ده. یقینا دا د پولیسو د طرفه یو ډیر ښه اقدام دی، ولی خو دغه کسانو دا عمل چې چا کړی دی او دا کار چې چا کړی دی د هغوی خلاف صحیح کارروایي پکار ده، او په دې حواله باندې چې یاره دا چرګان به دوی چاته وړل، کومو هوټلو به یې وړل، کومو خلکو له به یې وړل، شادي حالو ته یې وړل، که چېرته یې وړل. په دې حواله باندې زموږ سره سوشل ورکر عنایت خان غزنوي چې هغه د یو فلاحي تنظیم صدر دی او سوشل ورکر دی، هغه یو خصوصي پیغام را لېږلی دی. جی عنایت الله صاحب، تاسو خپل پیغام څه ورکول غواړئ چې یاره خلک په هغې باندې اګام شي، او ستاسو چې کوم مقصد دی او ستاسو چې کوم جدوجهد دی چې په هغې حواله خلک خبر شي چې یاره تاسو څه غواړئ. داسې قسمه اقدامات چې پولیس کوي یقینا هغه د خراج تحسین مستحق دي، خو چې مزید د داسې قسمه بې ضمیره خلکو سره پکار ده چې رعایت ونه شي او د دیو خلاف پوره کارروایي وشي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. بیګا د اتوار په شپه 14 فروری 2026 د لنډاکي په چیک پوسټ باندې د انسپکټر قاضي محمد خان په نگرانۍ کې 1500 چرګان مردار هغه ونیول شو چې دا سوات ته مختلف هوټلو ته او شادي حالو ته سپلای کېدل. نو تاسو واضحه خبره ده چې دا اولنۍ ورځ نه وه، دا به د کوم وخت نه سپلای کېدل او د کوم وخت نه به دا ترتیب روان او د سوات په عوامو باندې دا مردارې خوړلې کېدې. یقینا د سواتو د عوامو لپاره د خوشحالۍ خبره ده او بیا د پولیس ډپارټمنټ لپاره چې هغوی یو ډېره بهترینه کاروایي وکړه او دا کسان یې ونیول. خو زه د سوات د عوامو د طرف نه د پولیس ډپارټمنټ او بیا د کمیشنر او ډي پي او ته دا درخواست کوم، د هغوی دا مطالبه کوم چې قانوني کومه کاروایي ده هغه به قانون کوي او د هغې دپاره طریقه کاره لار شته، عدالتي لار ده. خو د سوات د عوامو دا یو مطالبه ده چې دا کم کسان نیول شوي دي د دونه دي د هغې کسان چې چاته دا سپلای کېدل کوم هوټلو ته کومې شادي حالو ته د هغوی نومونه دي باقاعده په میډیا باندې راویستی شي دپاره د دې چې د سوات عوام د دغې هوټلو نه د دغې شادي حالو نه مکمل بایکاټ وکړي. او د سوات عوامو ته زما دا پیغام دی چې هغوی دې آګاهي نه هم وچلئ او دا اواز دی په هر ځای کې چې دی اوچت کړي، په سیاسي فورم باندې په هر فورم باندې دا اواز اوچت کړي چې دا کسان دي خامخا وښودلی شي چې چاته دا سپلای کېدل. ولې چې د بهر نه یو سړی مردار چرګان راوړي او زموږ د سوات خلک دا هوټل زموږ د سوات د خلکو دي، هغه د سوات په خلکو دا مرداري خورئ، نو دا خو اسلامي طور هم ډېره ناجایزه خبره ده او قانوني طور هم ډېره ناجایز خبره ده. نو عوامو کې دې دا اواز اوچت کړلی شي او هر عوام هر کس ته دا پیغام مخکې ورسوي او رایخ شي چې آینده لپاره د دې مکمل روکتام وشي. او که چېرې داسې ونه کړلی شوه دا هوټلې دا شادي حالې د میډیا په ذریعه باندې عوام ته ونه ښودلی شوې، نو په عوامو کې به نور چې ډېر زیات شکوک